نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وسندنا ورحمتنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. دا رب العالمین لوی احسان دی چې مونږه اول خو انسانان پیدا کړیو، ولی انسان په دې ټولو مخلوقاتو کې اشرف المخلوقات دی، او چې څومره مخلوق په مخ د ځمکه تاسو وینئ او ګرځي منډې ترړې وئ، دا عالمین د خدمت لپاره پیدا کړي. که مونږ انسانان نه وي پیدا کړي او خرې پیدا کړي وي بیا به م څه کول؟ خرته وګورئ بوج پې د پاسه پروتي او چوکاو لختې ورته لا بیلې نیولي او دربی یې، نه د تړلو ځای معلومي او نه د ګیا د خوراک ځای معلومي. نو که مونږ خره پیدا وي نو مونږ الله سره جنګ خو نه شو کولی. که مونږ سپي پیدا وي یا خنزیران پیدا وي یا سنډاګان او غویان پیدا وي نو مونږ خدای سره جګړه کولی شوه؟ نو اول خدا الله لوی احسان او فضل په مونږ دا دی چې مونږ رب العالمین انسانان پیدا کړیو، په خپله خوښه خپل کار کوو، جامه غوندو، بستره کې سملو، د خپلې خوښې خوراک خورو او د خپلې خوښې سکاک کوو او د خپلې خوښې ځای کې ملاسته کوو. بیا دویم نمبر الله په انسانانو کې په صحت الله روح پیدا کړیو. کم خلق چې په صحت نیمګړي دي، چا غوږ نشته ته ورته یو سوی هغه په بل انورې خوار، د چا جبه نشته هغه ته به څونه تکلیفي لکې چې کومه خبره اخکاره کولی نشي، او د چا سترګې نی هغه خوار په څونه تکلیفي زړه کې به دی چې دا فلان کې به څنګه یو فلان کې به څنګه. په سترګو نابینا یو حافظ صاحب و د هغه نه مې تپوس وکړو، مې ستا په زړه سار باندې د قرآن شریف حافظم او د قرآن شریف درس هم کو، ما یې تا باندې د الله دا فضل دی ځکه سترګې نشته خو د قرآن خدمت د نه الله خو مې پړه د سا ارمان دی. عجیبه ټکې ما ته ووایي، وایي زما پړه دا ارمان دی چې دا سور رنګ به څنګه یو دا شین او سپین به څنګه، زه کلک او نرم خو په لاس معلومولی شم، رکوټ او غټ په لاس معلومولی شم، ګرمي یخني په وجود معلومولی شم، د انسان سره خبرې په ژبه کولی شم، اواز په غوږ اورېدی شم، خو دا رنګونه لیدل چې سور رنګ دی او دا سپین دی او دا شین دی او دا سور دی، زه یم چې دا بسی. دا ګورې ډېره لویه خبره ده او ډېر لوی ارمان د انسان په اړه کې پروت دی. خو الله که یو انسان په دې نعمت نه دی ورکړی، خو حدیث پاک کې راځي حضور پاک فرمایي چې دې په دې تکلیف صبر وکړي د اړوند انسان، نو الله به د دې تکلیف په عوض کې جنت ورکړي. دا لوی غنیمت شو. خو بیا هم د انسان د وجود د اندامونه د انسان د پاره لوی نعمت دی.
په لاسو خپو څوک شلي تپوس ته وکړي څونه غریب ته تکلیف وي. او یا که یو انسان لیونی د دماغ خراب دی، هغه غریب څونه په تکلیف کې مبتلا دی، نه په ښه بد پیږي او نه په بد پیږي، نه په اودسماتي پیږي او نه په غټ اودسماتي او نه په رکوټي، پارسه خاندي. نو دا د الله فضل چې مونږ انسانان او د انسانانو نه پس پروردگار مونږه په صحت باندې روح پیدا کړي. دا ګورې د الله ډېر لوی فضل او کرم چې په صحت موندل ناقص پې بیا بسو. یوازې مال او دولت خو نه دی. یو سړي به سوال کوي خدای زما د حضرت خضر سره ملاقات وکړي. نو هغه سره ملاقات وشو د انسان په شکل. وی ته حضرت خضر وی وی شکر دی خدای زما سوال قبول کړ. وی ولې دې زه د خدای نه غوښتم؟ وی دې له مې غوښتې چې زه زما پړه کې یو ارمان دی او سوال دی چې ته هغې باندې امین وی او خدای پاک زما هغه سوال قبول کړي. وی وایه شابه ته دعا کوه زه به پې امین ویم خدای به یې دله قبلی. وی ښه چې ما الله مالدار کړي، ډېر دولت خدای راکړي. مونږ خلک د خدای نه همدغه غواړو چې ما خدای مالدار کړي. حضرت خضر خو خیار دی، هغه ورته وی نه داسې مه کوه. وی لاړ شه او تا ته چې کم انسان ډیر زیات مالدار ښکاري د هغه نوم راته وښایه چې خدایه داسې مې کې، نو زه په یمین ویم هغسې به شي. سبا بیا تا سره دې ځای کې ملاقات کوم، زه وګرځه. دې ګرځېده چې یو مالدار به یې کته د هغه نه به یې تپوس کو، هغه به ورته پام کو وګورې ما وله ورنه کې خوله کې زما په شان که شوې په مصیبت باخت دی. ولې یاره ما ته خو ټیک ده چې مال ډېر دی خو بچي مې لوفران دي. بل به وي ما ښځه کې دا نقصان دی، بل به وي زما دشمنۍ او طرفګنۍ ډېرې زیاتې دي. یو سړی ایسۍ که د زرګرۍ په بازار کې چې لاس یې په سرو په سپینو کې پروت او نغدي روپۍ م ورسره ډېرې وې، دی ورته ولاړو په ټول بازار کې ورته دې مالدار ښکاره شو. یاره وی دا څه خوشحاله دی، ګوره بلا نوکرانې دي او لاس یې د پیسو د سرو سپینو نه نوز ګارېږي، که داسې شوم بس دا مې کامیابي ده. هېره ورېږه تپوس خو تې وکړه چې مازدیګر ماښام شو، دکاندار زرګر دکان بنده و دی ورغی. وی کاکا ته ما ته خپل نوم وښایه. وی زما په نوم کې د څه غرض دی؟ وی ما د الله نه سوال کو چې ما ته خدای حضرت خضر پیښ کې ابېګا راغلو. هغه ته مې ووی چې زه د خدای نه مالداري غواړم او ته پې امین ووایه. هغه وی ته لاړ شه او یو مالدار سړی وګوره او د هغه نوم واله چې خدای داسې مې کې نو موږ به دله دعا وغواړو هغسې به شي. نو ته راته ډېر ښه مالدار ښکارې، نو ته راته خپل نوم هغه چې تا ورته یاد کړم. وی خدای ظالمه ما یاد نه کې ورته، عمر به دې په مصیبت. هغه څنګه؟ وی راشه چې زه درته خپل خوراک وښیم، دې پیسو دولت ته مې مه ګوره، خپل خوراک درته ښیم. نو چې خوراک یې ورته وښو نو د وربشو سپوره ډوډۍ او سپوره ښوروا وي دا زما خوراک. دا دولت او پیسې هر څه مې ډېر دي، خو په ما طبیب او حکیم هر څه بند کړي دي. که د غنمو ډوډۍ خورم نو بیا د خبرو د کولو نیم، که غوړ شی خورم او میوه خورم او ښه نعمت خورم نو بیا څو ورځې په کټ کې پروت یم، د پاسېدو نیم متیاز او دستونه رانه په کټ کې بیږي. دقه سپوره ډوډۍ او دقه سپور یو به زما خوراک دی. اوس خوښرې ده که زما په شان ژوند غواړی او که نه غواړم. حیران شو چې خدایه اوس څو غواړم. په لاره را روان دی یو سړی دی ښه خوشحاله دی او نظمونه او شعرونه وایي. یاره وی دا جوړ ډېر مالدار معلومیږي، ځکه دا مالداران مې ټول وکتل او ټول خفه دي. واقعي په هغه مال به څه کوي چې سړی پکې خوشحاله دی. مال او دولت خو د زړه د سکون او د اطمینان دپاره. نو چې کم مالدار ګوري د چا د ښځې نه فریادي خفګاني جوړی ورسره نه، د چا د بچو سره، د چا د ګاونډي سره، د چا بله مقدمه،
د چا بلغم د چا صحت کې نقصان، دا سړی جوړ ډېر زبردست مالدار سړی معلومیږي. چې ورغې وروره وي ته لږ دی خوښه، وی ډېر خوشحاله نه وی ډېر زیات، وی ډېر مطمئن وی زما په شان خوشحاله به د دنیا دا بادشاه نه. زه خو داسې خوشحاله یم چې د شپې کله وده شم نو چې کله مې غواړي را پاسېږم، او چې کومه ډوډۍ راته څوک کېږي نو ایثار پې نه یم، هره ډوډۍ خورم. او ښه مې وجود ته مې وګوره او د منډو ترړو ته مې وګوره، ډېر زیات خوشحاله. مال بدیم ډېري که نه؟ تپوس خو دې د هغه خپل مسلې هم کوي. مال دولت بدیم ډېري که نه؟ وی مال څه ته وایي؟ وی دا دولت پیسه نه ده، خواشه مړه مال دولت که مې وی بیا مې دا خوشحالي کوله نشته، مال دولت نشته. وی جون دې څنګه تېرېږي؟ بس غصه شو ورته. وی جون په مال نه تېرېږي، د الله په ورکړه تېرېږي. د رزق ذمه داري دا په مال کې نه، دا الله غشتې ده. نه مې پټې شته او نه مې تجارت شته او نه مې دوکان شته او نه مې نوکري شته، او چې کم وخت د ډوډۍ راشي نو ماته الله ډوډۍ تیار برابر کړي. دا ګورې حقیقت. روزي څوک ورکوي؟ دا رب العالمین ورکوي. دا روزه اختیار د رب العالمین سره دی، د الله سره دی. زمونږ دا یقین نشته. مونږ وایو چې که دا تجارت مو نه کړه او څه مو نه ګټل څه به خورو، او که دا دکان مې کولو نه که نو څه به خورو. بېشک دا اسباب دي دا به استعمالی، الله بې سبب هم در کولی چې خدا اسباب دي دا به استعمالی، خو یقین به په دې نه ساتي، یقین به په الله ساتي. که یقین دې په دې اسباب وساته دا ګناه ده. د یو زنانه یو ماشوم بچی پیدا شو، ا ماشوم لوی شو نو د هغه زنانه په زړه کې دا سوچ و چې دا ماشوم د پوره عقیده په الله پیدا کو، چې د پوره یقین او دا عقیده او دا سوچ جوړ شي چې دا مال ژوند او دا مرګ او دا بیماری او دا روغوالی او دا رزق او ډوډۍ یو الله راکوي. بس مور وه بس هوښیاره ښځه وه، بچی له دا یقین جوړو چې دا عقیده جوړه کړم او د یقین په الله جوړ کړم. نو دې ماشوم یو ځل دې مور ته وی مورې ډوډۍ، بچې چې دې پخه به د پېښو، وی بچې ډوډۍ خو الله ورکوي، ما نه مه غواړه، الله نه غواړه. مور ورته وی، هغه بچې ورته وی مورې الله کوم ځای دی؟ هغه ته پته نه وه که نه، الله راته وښایه چې د هغه نه ډوډۍ غواړم. وی بچې الله هغه ذات دی چې تا وینې او تی نینې، ستا خبرې اوري او تی خبرې نه اوري، او چې ته تې څه غواړې درکوي به. وی ښه مورې چې ډوډۍ غواړم څه به ویم؟ وی یا الله ماله ډوډۍ راکړي، الله به ډوډۍ درکوي. یا الله ماله جامې راکړي، جامو ته رجس چې الله به جامه درکوي. اوبه غواړې نو یا الله ماله اوبه راوکړه، الله به اوبه درکوي. نو دې مور به ورسره دا چل کړی چې ډوډۍ به یې وله په کور کې دننه یو ځای کې په ګوټ کې پټی ښودې وه د ترکارۍ سره، چې ته بلستن کې نغښتې، چې ته په تاخچه کې، که په المارۍ، کله یو ځای کله بل ځای. د هغه یقین یې جوړو. نو دا ماشوم چې به د مدرسې نه راغی او غرمه به وه، ده به وی یا الله ماله ډوډۍ راکړي. نو مور به ورته بچې الله چې سینګ پټ دی ګوره ډوډۍ هم پټوي، کوټه کې وګرځلو درته به یې چېرته یو ګوټ کې ایښودي. نو دی چې به لاړ او بلستن به یې وکته، تولۍ به یې وکته، ډوډۍ به پکې د انګوري سره پرته وه. مورې الله خو ما ته ډوډۍ دلته ایښودې ده، وګوره بچې ما درته نه وي. الله چې سینګ نه ښکاري داسې ډوډۍ هم نه ښکاري، پټ ایښودي، پټ دی. الله چې سینګ پټ دی داسې درته ترکاري هم پټ ایښودي. میوه مورې بابا نه نه ګورې مونږ ته به چغې نه وی، تا ته مونږ چې الله نه غواړه، یا الله ماله پلان کې میوه. مور به یې غلې غوندې کوټې ته ننوته او یو رومال لاندې به ورته هغه میوه پټه کېښوده او راوبوته. بچې الله نه څو غوښتل؟ ما خو ته میوه غوښته، ورشه وګوره ته به یې پټه ایښودي که نه. دې به ورغې سامان به یې لټو، هغه میوه پکې پیدا شو. چې کله به یې جامې خیرنې شوې لمبل به یې مورې لامبم، ښه ډېره ښه ده، یا الله ماله جامې راکړي. نو مور به ورته هغه جامې چې ته بلستنو کې یو ځای بل ځای پټې ایښودې وي. بچې الله نه دې جامې وغوښتې او بې ورشه نو الله به درته چې ته پټې ایښودي که نه. دې به ورغې چې صندوق یو غیره څه به یې وکتل، جامې به پرتې وې اوچتې به یې کړې. د ماشوم دا یقین جوړ شو چې ماله ډوډۍ، ماله جامه،
مال پیزار، مال دارو، دا ټول الله راکوي. دا ورته پته نه وه چې دا راته مور پټ ږدي، او مور به ورته راسې ځونه پټې ښودل چې دا یقین په رب العالمین پیدا شي. خو چې کوم سیس ته به ضرورت و مور به ورسره دا چل ول کو. هلک به ودرېد او بیا په دې پوه کوي بچي او چل درته ښیي. وی الله چې تاله ډوډۍ درکوي او ته ترې غواړې، نو دا الله چې خوشحاله کړي ډېره خشته ډوډۍ به درکوي. مور الله مې په څه خوشحالېږي، ای بچی چې د سکول نه راشي د مدرسې نه، نو دقسې اودس وکړه چلې ورته وخو، بیا داسې چارهدام وکړه، او بیا دا جانماز راواله، دا مصله دا قبلې ته ودروه، او د مونځ چلې ورته وخو او مونځ وکړه. یاره بچی چې ته دا چل وکې او مونځ وکې او د مانځه نه پس دې دا واړه لاسونه الله ته اوچت کړې او ته یې وغواړې، دومره خشته څیزونه به درکړي چې ته یاد به وساتې. د بچي هغه یقین جوړ چې څنګه به راغې په مصله به ودرېد، په جانماز مونځ به یې وکړه، الله ته به یې لاسونه پورته کړل، یا الله ماله ډوډۍ راکړې. نو مور یې هوښیاره وه، د هغې نه ښه ډوډۍ به یې ورته پټه ایښودې وه، د هغه مخکې میوې نه به ورته خشته میوه ډېره میوه ایښودې وه. دې به ورغی بیا مورې نن خو زما الله ماله ډېره ښه ډوډۍ راکړه، نن خو زما الله ما ته ډېره ښه میوه ایښودې ده. بچې ما درته نه وي چې الله خوشحاله کړي تا خوشحالوي؟ ګورې دا حقیقت. یو ځل یې مور چته تلې وه خپلوانو کره، یېره یوه خبره انسان دې یېرېږي. غرمه شوه را یادې شو، اوهو زما ماشوم خو مدرسې نه راغلي، نن خو ورته ما ډوډۍ نه دی خیر شوي مې دي، دا څه شو؟ ابدا الله ته لاسونه اوچت کړي، یو مونځ به یې هم کړي او چغې به م وایي چې یا الله ماله ډوډۍ راکې، او ګرځي به په بړستنو په صندوقونو په جامو کې به هغه ډوډۍ ګوري، او ما خو ورته نن ډوډۍ نه دی ښې. هغه به هغه خپل ماشوم لاسونه نه الله ته څونه ستړي کړي، هغه به نه الله ته څونه چغې والي او څونه جلا به یې کړي. نو ما نه خو نن یېر شو، خدایه دا څه وشو؟ هغه خپلوانو کره وه، هغه هر څه یې په ځای پرېښودل او پلونې برقۍ را په سر کړه. هغې وایي څه کوې ته به مونږ کره؟ نه نه وایي ما نه بس ماشوم دقسې پاتې دی او یېر مې دی، هغې ته مه ال نه وایي، هغه ماشوم له ځم، ماشوم به مې څه کوي؟ را منډې را منډې را منډې، اوس ماشوم راغلی دی، پوټې بچې دی، پوټې بچې چې څنګه راغلی دی. مور خو یې کور نشته، ورته پته وه چې خپلوانو کره تللی ده، چې څنګه راغلی دی هقسې خپل استنجا او خپل چارهدام یې کړی دی، خپله مصلی یې راغېستې ده، په هغې الله ته یو 2 رکعته مونځ کړی دی، خپل واړه پوچیني لاسونه یې الله ته نیولي دي، معصوم لاسونه، یا الله ماله ډوډۍ راکړي، لکه څنګه چې به یې مخکې کول چې سوال یې کړی دی او کوټې ته څنګه ننوتی دی او بلستن یې لټولې ده، بهترین قسم ډوډۍ ورته پرته ده، اعلی قسم، بهترین قسم ترکاری ورته پرته ده، د میوو سره ډکه خوانچه ورته پرته ده، هغه یې راغښتې ده ورته ناست دی، ښه په شوق یې ډوډۍ او میوه او غار څه خوړلي دي، دقه کې مور راننوتې ده. بچې ته راغلې او مور یې زه خو رالم، ډوډۍ څنګه شوه؟ ډوډۍ مې مور یې خوړه، څنګه دې ډوډۍ پیدا کړه؟ ولې مور تا ما ته نه وایي چې د خپل الله نه به غواړې؟ ما خو مغه خپله طریقه وکړه که نه، خپل مونځ مې وکړه الله، یاره مورې نن خو مې الله ډېر خوشحاله کړی دی. بچې هغه څنګه؟ نو مونځ مې وله وکړه او بیا مې ورته سوال وکړه او داسې ډوډۍ راکړم وی بیبي چې په زندګۍ کې مې داسې ډوډۍ چې ته نه ده خوړلې، ته راشه وګوره خوشبویي تی دي، او داسې میوې نن راکړې دي چې په زندګۍ کې مې داسې میوه چې ته نه لیدې، خوشبویي تی دي مورې، نن خو مې الله ډېر زیات خوشحاله دی، خدای خبر مونځ خو ولار ځل کو او دعا خو هر وخت غواړم، خو نن مې رب ډېر زیات خوشحاله دی. داسې ډوډۍ راشه مور او داسې میوې چې په سترګو مې چې ته نه لیدې او خوشبویې تی دي خوشبویې. بس مور یې پوه شوه، مور یې پوه شوه چې واقعي زما د بچي په خپل رب یقین جوړ دی او زما بچي د خپل رب نه واقعي غوښتنه کړې ده. بچي واقعي د خپل رب نه غوښتنه کړې ده، بس الله سره اوس نسبت ولګېد. مخکې خو به ورته مور هغه اسباب استعمالول، پټ پټ به یې ورته شی ښوده، بس د هغې ضرورت ختم. بچي اوس په دې اډو پوه نه دی چې دا کال 6 میاشتې ما کومه ډوډۍ خوړلې ده راته مور پټه یې ښودې ده، د هغه هم حقه یقین جوړ دی او تر مرګه پورې د هغه هلک الله سره هم حقه نسبت وچلېد چې څه به یې غوښتل د الله نه 2 رکعته مونځ کوه، لاس پورته کوه، پروردګار ورکوه. د بیبي مریم قصه ستاسو مخکې نه؟ قرآن وایي، زه خو نه ویم درته، قرآن شریف وایي چې کله به د الله د
حضرت زکریا علیہ السلام کوټې ته ورننوته، یا مریم انا لک هذا قالت هو من عند الله ان الله يرزق من يشاء بغیر حساب. بی بی مریم پیغمبر خو نه ده، د الله نیکه بی بی ده، ولیه ده ولیه. نو زمونږ د خلکو دا سوچ ته چې کني زمونږ دا ډوډۍ او زمونږ دا رزق او زمونږ دا خوشحالي دا ګنې په پیسو کې ده، نه، دا د چا طرف نه ده، د الله د طرف نه ده. نو هغه هلک چې د سره میلو شو ورته یې وی چې ته دومره خوشحاله وي پیسه څه ته وه، زه خو چې کله د الله نه غواړم ډوډۍ راکوي او خشته ډوډۍ راکوي، چې کله غواړم اوبو ته میجد شي اوبه راکوي او جامه راکوي، زه په پیسو څه کوم؟ پیسې به لا ساتم او د هغې به حفاظت کوم او هغې پسې به منډې تړلی وم، بې پیسو یې مال الله راکوي که نه؟ وی ته څه کار کوې؟ وی ته څه کار وی ته څه کار کوې؟ وی زه هېڅ هم نه کوم. نه اخر ته ما ته څه کار وښایه که نه؟ وی هغه الله چې ما له رزق راکوي او ما له ډوډۍ راکوي او ما له جامه راکوي، هغه الله یادوم، بس نور مې څه کار نشته. چې ماښام شو حضرت خضر علیه السلام راغی، د سره ملاقات وشو. هلکه وی نوم دې یاد که د یو مالدار، خای هغه مالدار هغه نوم چې هغسې دعا دله وکړم چې خدای پاک دې هغسې کړي. وی بس مالداران پرېږده. وی څه وی؟ وی یو دعا د الله نه کوم او ته پې امین ووایه چې خدای قبوله کړي. اسه وی یا الله زما په ژبه خپل ذکر جاری کړي او خدای زما نسبت خپل ځان سره پیدا کړي، بس. او حقیقت دا دی چې د انسان په ژبه د الله ذکر، الا بذکر الله تطمئن القلوب. ډوډۍ سره پاره چې زړه مطمئن شي، که مال سره پاره چې زړه مطمئن شي، د الله په ذکر او په یاش به فذکرونی اذکرکم. قرآن شریف کې الله فرمایي فذکرونی ما یاد کې، زه به تاسو یاد کم. نو چې تا الله یادې او د هغې په عوض کې الله تا یادوي، زه الله یاد اوهو هلکه وي زما نوم بادشاه غشتري، بادشاه یاد کړی، نن پلانکي خان زه یاد کړی، نن پلانکي مالدار سړي زه یاد کړی. نو چې الله دې د خپلو فرشتو په صف او په ډله کې یاد کړي، د دې نه لوی سعادت بل شته؟ فذکرونی ما یاد کړي اذکرکم، زه به م یاد کړم. حدیث کې راځي ته به مې په لسو کسو کې یاد کړي، زه به دې په زرګونو فرشتو کې یاد کړم. ته به مې په یو ډله کې یاد کړي، زه به دې د دې ډلې نه په بهترینه ډله کې یاد کړم چې هغه د ملایکو مقربینو ډله ده. او د الله یاد بیا په غضب نی، د الله یاد د الله په رحمت سره. نو مال دولت څه شی نه دی، نعمت دی چې په صحیح طریقې وګټې او په صحیح طریقې خرچ کړي. نو د الله یو فضل خدا چې انسانان، او د الله دویم فضل څه دی چې بیا روح پیدا کړي. دریم فضل یې څه دی چې مسلمانان پیدا کړي. ټول وایي الحمدلله. که مسلمانان نه وي او کافر پیدا وي بیا به هم څه کول؟ ډېر خلک دي د دنیا مالداران او په قسمت کې کلمه نشته، کافران دي. مال زیات دی، دولت زیات دی او کافران دي، مسلمانی نشته. د پیغمبر او د خدای دشمنان دي، رنګونه خشته دي، موټر دولت ورسره شته، د دنیایي خواهشات څه حد او اندازه نشته، ایمان نشته. دا د الله ډېر لوی فضل او کرم دی چې الله مونږ ته ایمان راکړي، او دا زمونږ کمان دی د الله. نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته به بعضې خلک راتل، هغوی به ورته وي ځان به یې دغه کوو چې مونږ خو لمونځ کوو، مونږ خو روژه نیسو، مونږ خو صدقې ورکوو، مونږ خیراتونه کوو، د احسان به یې راړو. قرآن شریف کې رب العالمین فرمایي یمنون علیک ان اسلموا، خلق پتا د احسانات کوي چې مونږه مسلمانان یو، اسلام هم راوړی. قل لا تمنوا علی اسلامکم، ته ورته ووایه چې په ما د خپلې مسلمانۍ احسان راوانه اړوئ، دا پرزون احسانات په ما مه راوړئ. اسلام د عمل نوم دی. بل الله یمن علیکم ان هداکم للایمان، الله وی زمې احسان قبول کې چې د دنیا دا طاقتمند او دا سره او سپین خلک مې پرېښی دی، او ستاسو په دې زړه او په دې سینه کې مې د ایمان غوندې لوی نعمت ورچولی دی.
بل الله یمن علیکم، الله در باندې خپل پرځونه او احسان درړی. نو موږ د الله د احسان منو او دا سوال کو چې الله موږ له شکرې توفیق راکړي. دا د الله فضل او کرم. د ډېرو خلکو دا قسمت نشته. حضرت موسی علیه السلام قارون داغه دشمن دی، د خاندان نږدې سړی خو دشمن. د بعض انسان دا حسد او بغض پیدا کیږي چې د فلانکي سړي ته دا عزت ولې ورکړه، او دې ډېر لوی بغض پیدا کیږي، حالانکه د عزت او ذلت د الله په اختیار کې. نو موسی علیه السلام ته رب العالمین پیغمبري ورکړه، دا لوی عزت دی. علم خدای ورکړه، تورات الله ورکړه، خلکو به تابعداري کوله. د قارون دا خبره بدی شوه، حالانکه قارون له د هغې په مقابله کې رب العالمین دولت او پیسې ورکړې وې. دله یو نعمت هغه له بل نعمت. دومره پیسې وې د قارون چې قرآن شریف کې الله فرمایي چې د هغې خزانو کنجانې دا یو کس نشوې وړی، یو ډلې به وړی. دونې کنجانې وې چې یو کس هغه اوچتولی نشوې. نو چې کنجانې دومره وې نو خزانې به یې څومره وې، او بیا په خزانو کې به مال او دولت څومره و. په کار دا و چې د رب العالمین د دغه نعمت شکریه ادا کړی. ګوره چې فشکروا لی فاذکرونی اذکرکم واشکروا لی ولا تکفرون. ما یاد کړه، زه به تاسو یاد کړم. واشکروا لی، زما د نعمت شکریه ادا کړئ. چې وایي زه مسلمان یم، وایي الحمدلله، دا شکریه شو. خدای مال درکړي، وایي الحمدلله. الله اوبه درکړي، وایي الحمدلله. الله علم درکړي، دی شکریه ده، وایي الحمدلله. نو قارون له الله دونه مال ورکړه، په کار دا و چې د هغې شکریه ادا کړو چې الله دا مال خو تا راکړه. په موسی علیه السلام یې لګولې وي، په مسلمانانو یې لګولې وي. نو دی و منافقه، ظاهر کې خو د موسی علیه السلام تابعدار و، په هغه ایمان راوړی، خو د اړه نه منافق وړنه هغه سره بغض او حسد. یاره چې د موسی علیه السلام د عزت په پسه کم او خپل عزت په پسه زیات کم، نورونو دا څوک نشي کولی. عزت او ذلت تعز من تشاء و تذل من تشاء. عزت او ذلت د الله د طرف نه دی، دا د انسان په وس کې نه دی. یو ښځه ولمسوله، هغې له پیسې ورکړې، غریبه ښځه وی چې کله موسی علیه السلام تقریر کوي نو ته به پاسې او په موسی علیه السلام به الزام ولګي، تا له به دومره پیسې درکړي مجلس کې او بس بیا به ته ځې. په دې مطلب دا چې موسی علیه السلام باید د الزام دا ښځه ولګوي چېرې موسی علیه السلام ما سره دا بدعملي کړې ده یا دا مطالبه رانه کړې ده، نو د خلکو به د نړه تور شي، او ما سره خو مال او دولت ته بس ما سره به مینه محبت نور زیات شي. نو د مجلس کې ناستو بني اسرائیل هم ناستي، په زرګونو خلک را ناستي، ټول ناستي. موسی علیه السلام تقریر کوي، دې کې دا ښځه پاسېده. چې پاسېده او موسی علیه السلام ته وکتل، لږ ساعت ولاړه و، ناګانه کېناسته. حضرت موسی علیه السلام ښځې ته وایي ښځې ولې پاسېدې او بیا کېناستې؟ یاره وی یو خبره مې کوله. خو وی وایه څه خبره دې کوله؟ وی نه نشم کولی. وی وایه څه خبره دې کوله؟ وی ښه صاحب رښتیا ووایم، او وی ستا په دې مجلس کې یو سړی ناست دی او قارون یې نوم دی، ما له ډېر لوی دولت منلی دی چې تا به دومره پیسې در کوم، او تو په موسی علیه السلام الزام لګې. نو زه دې دپاره راغلی وم چې زه پاسم او په ته الزام ولګم، خو چې ودرېدم او ستا د خشته او ښکلي مخ ته مې وکتل، زړه مې ویرېده چې بندې دا څنګه سړی دی، ده دا مخ او څونه ښکلې خبرې کوي، که په دې انسان د الزام ولګو خدای دې رونه نیسي. ویرېدم، ورپېدم، نو واپس کېناستم، هغه خبرې مې ونه کړې شوې. وی ښه قارون داسې ویلي دی، وی او قارون ته وی پاسه، چې وی پاسه الله ته سوال وکړه موسی علیه السلام، یا الله دا سړی دی ګوره ما باندې ایمان هم راوړی دی او دومره غټ بهتان او الزام دپاره زما خلاف پیسې. الله ورته وی ځه موسی ځمکه مې ستا په اختیار کې درکړه. وی ښه د ځمکې اختیار زما وي، او به ځمکې ته حکم وکوي دا قارون راکاږه، د دې کونډو کونډو یې راښکه. قارون چغې جوړې کړې، معافي غواړم، بس ما معاف که، زما توبه را بیا به نه کوم. هله ما معاف که، ای موسی ما وبخه، ای موسی ما معاف که. ځمکې ته وایي راکاږه، هغه کې خو جلال و موسی علیه السلام کې، چې ځمکې ته یې حکم وکړه تر نامه پورې یې راښکه. دې بیا چغې وایي چغې وایي چغې وایي، وایي راکاږه، چې بیا راښکله دې سینې پورې ځمکې راښکه.
بیا دې چغې وی ای موسی معافي غواړم معاف مې کا بیا به نه کوم وی راکاږه ځمکې نور هم راښ که نبی علیہ السلام مبارک فرمایي حدیث پاک کې راځي چې اوس هم هغه الله په هغه ځمکه کې تاویږي په دې پونده باندې په دې ځمکه کې تاویږي او ورو ورو ښکته دي دا وله رب العالمین یو عذاب مقرر که په قلار قلار ښکته روان دی ځمکې غیب که ګوره د الله د نعمت شکریه پکار وکه نه و پکار شکر ادا نه که او د هغې دومره ناشکریه وکړه چې د الله په یو محبوب یو دوست پیغمبر الزام لګول او په هغه خلک بدګمانه کول الله سزا ورکړه لیکن دویم ټکي ته مو ګوره رب العالمین موسی علیه السلام ته موسی دشمن دې څه شو وی الله ځمکې راښکې غیب شو تا ته پته ده وی چغې خو یې درته ووالې معافی خو الله وی معافی خو یې ډېرې وغوښتې لږ الزام یې لګولو زه خو تا بچ کړم ستا په فضل الله بچ شم ګنې د لږ الزام لګولو وی ای موسی څلور چغې درته ووالې که ما ته یې دا ړومبی چغه والې وی فورا مې معاف کو فاسکرونی اسکرکم څلور چغې درته ووالې رحم دې پرې رانغی او که ما ته ستا په دې چغه والې وه چې یا الله ما یاد کړې زه به تاسو یاد کړم الله ډېر رحیم ذات دی وشکرولی او زما د نعمت شکر ادا کې کم نعمت چې الله درکه ولا تکفرون زما د نعمت ناشکري مه کوئ ولا ان شکرتم لازیدنکم که د الله د نعمت شکریه مو ادا کړه الله وی نور به درته زیات کم او شکر خو په نعمت کېږي وی د الله نعمت شته که نشته ما درته وی غټ نعمت دا چې مونږ انسانان پیدا یو که خره او سپي پیدا وي څه به هم کړو جنګ هم کولی شو الله په صحت الله روغ پیدا کړي او دریم الله مسلمانان پیدا کړي او مسلمانۍ کې بیا د ټولو نه لویه خبره علیه وسلم امتیان پیدا یو قرآن شریف کې الله تعالی فرمایي د نبی علیہ السلام د امتیت تمنا او ارزو پیغمبرانو کړې ده قرآن شریف کې الله فرمایي چې پیغمبرانو متعلق فرمایي چې خدای پاکه که د آخر زمانې پیغمبر دی راولېږه الله ته دا میثاق اخیستی دی وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه د نبی علیہ السلام زمانه کې تاسو وی بالفرض او د آخري زمانې پیغمبر راغی نو تاسو به په هغې ایمان هم راوړی او د هغې امداد به هم کوئ نو خو امتي شو که نه که دغه زمانه کې راشي نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمائی وی اللہ ذوالجلال حدیث اوگد دی بخاری شریف پیشتا خود بیرت خلاصہ و حاصل ہوئے وی نیم جنتیان دا جنت نیم خلق نیم جنتیان با زما دا امت نئی او دا باقی نیم با دا نورو طول امتونو نا پا شریکی او تاسو تا پتر چه ستاسو تعداد سمره دی و دا نورو امتونو سمره دی وی ستاسو دا تعداد دا نورو ڈلو امتونو په مقابله کې دومره دی لکه د تور غوی په شا چې یو سپین ویښتي دومره نور ډیر دی د سپین غوی په شا چې یو تور ویښتي دومره لږ تاسو یو نور ډیر دی نو چې نور دونه ډیر شو اندازه ولګوه نو په کار دا وه چې جنت کې هغه خلک بیا ډیر زیات وي که نه وي نه نیم په نیمه به جنت کې تاسو یې نیم په نیمه د نورو امتیانو نه وي دا د رسول الله مبارک برکت وی الله را ته د قیامت میدان وخو دا حشر میدان وخو محشر و یو پیغمبر به روانو یو ملګری به ورسره یو امتي بل پیغمبر سره به دوه روانو څوک به یوازې روانو لویه ډله مې وی ولیدله بخاري شریف کې حدیث چې دا غاړه مکمل ډکه کړې وی ما وی چې دا جوړ زیم او زما امت دی تپوس به مې کو دا جبریل علیه السلام نه هغه به راته فلانکې پیغمبر دی وی ما چې دا به زیم ځکه خلک ډېر زیات دی وی ما تپوس وکړو چې جبریل علیه السلام نه چې دا د چا امت دی وی دا موسی علیه السلام په خپل امت کې روان دی وی ما چې دا خو ډېر خلک دی رده وی دې کې چې مې وکتل یو بله ډله مې ولیدل چې د اسمان دا ټولې غاړې ډکې کړې دومره و چې د شمیر نه زیات و د هغې په نسبت ډېر زیات و وی مې چې دا څوک دی وی دا ستا امت دی د قیامت پر ورځ به ستا د امت نه زیاته ډله په جنت کې د بل چا نه دا د الله فضل شو که نه مونږ چې صدقه وکړو خیرات وکړو نو څوک یې وخوري ته یې وخورئ ستا بچي یې وخوري صدقه په خپله هم خوړی شي بچي دې هم خوړی شي
مالدار هم خوړی شي، غریب هم خوړی شي. بني اسرائیلو چې به صدقه وکړه پخوانو امتونو به یې پخپله نه خوړه، ګډ به یې لال که، غنم جوار به یې صدقه کول، نو یو به یې لږ چېرته په غر یا په غونډۍ یا په یو میدان کې به یې کېښودل. نو چې اور به راغی او صدقه به یې وسوځوله، اور به خوړه، دا به ردې نښه وه چې دا صدقه قبوله ده. او که اور به رانغې صدقه به یې ونه خوړه او به یې نه سوځوله، دا به ردې خبرې دلیل و چې دا صدقه قبوله نه ده. د آدم علیه السلام د زمانې نه واله تر د عیسی علیه السلام د زمانې پورې د ټولو دغه حالت و. قابیل او حابیل چې صدقه وکړه، نو قابیل څخه غنم را واغېشتل، هغه یې کېښودل، او حابیل ګډ راوسته لالې که او کېښود. اور راغی د حابیل هغه ګډ یې وسوځوه او د قابیل هغه یې ونه سوځول. آدم علیه السلام ورته وایي ستا صدقه قبوله ده او ستا قبوله نه ده. نو د هغې امتونو صدقې به اور خوړی، اور به سوځولې، پخپله به یې نه خوړی. او زمونږ د نبي علیه السلام مبارک د امت د هغې برکت ته وګوره، صدقه اور نه سوځوي، صدقه به یا ته خورې پخپله هم خوړی شي، بچو باندې هم خوړی شي، ښځه دې هم خوړی شي، دوستان دې هم خوړی شي، مالدار هم خوړی شي، غریب هم خوړی شي، نفلي عامه صدقه. نو دا د نبي علیه السلام برکت شو که نه شو؟ چې کوم سړی به مرتد شو کافر به شو، ابه واپس مسلمانېده، نو په کلمه به واپس نه مسلمانېده. د بني اسرائیلو متعلق الله نه فرمایي فقتلوا انفسکم، ځان به یې وجه، هله به یې توبه قبلېده. چې سړی به مرتد شو کافر به شو او بیا به یې توبه ایسته، توبه به یې دا وه چې ځان به یې وجه، هله به الله معاف کو. او زمونږ په امت کې که یو سړی مرتد شي الله دې مسلمان وساتي، او یا کافر شي او بیا ایمان تړه کېږي، نو بس کلمه د شهادت به وي، واپس مسلمان شو. دا د الله فضل شو که نه شو؟ هغې چې به مونځ کو بغیر د عبادت خانې نه بل ځای مونځ نه قبلېده، خاص ځای کې به یې مونځ کو، خاص عبادت خانه کې. مونږ چې مونځ کو نو په جومات کې مونځ قبلېږي، که عذر درته په خپل کور کې کوه هلته هم قبلېږي، که چېرته وخت در باندې تېر شو او د پټي په پوله ځان ته څادر واچو هلته هم قبلېږي، چې ځای پاک او دست یې وکړو او جامه دې پاکې هر ځای دې مونځ قبلېږي. دا د فضل شو که نه شو؟ هغې چې به مونځ کو خامخا به اودس کو، اوبه نشته وې بس ځان له پیدا که هر ځای نه چې ځان له اوبه پیدا که، اوبو پسې به ګرځېدل، ځان له به یې پیدا کولې، ځکه بې اودس ته خو کار نه کېږي. او زمونږ د نبي علیه السلام برکت ته وګوره، زمونږ امت ته مونږ که اوبه یې خو ډېره ښه ده، او که اوبه نه نو خاورې له یو دوه ډبه ورکو تیموم او په هغې دې هم کار کېږي. دا د نبي کریم صلی الله علیه وسلم برکت یو نه که نه په سوونو زرګونو لکونو کروڑونو برکات دي. خدا مې تاسو یو څو نمونې وښولې. حضور پاک مبارک فرمایي مونږ هغه آخري امت چې دنیا ته په آخر کې راغلي یو، خو قیامت کې به حساب کتاب مونږ سره د نورو امتونو نه مخکې کېږي. مونږ هغه امت یو چې دنیا کې خو آخر کې راغلي یو، خو جنت ته به زه زما امت د آدم علیه السلام او د نورو امتونو نه مخکې داخلېږو. نو لاول فضل څه شو؟ چې انسانان یو. دویم څه شو؟ چې په بدن روغ یو. دریم فضل څه شو؟ چې المؤمنان و مسلمانان یو. او څلورم فضل بیا څه شو؟ چې د نبی کریم صلی الله علیه وسلم امتیان یو. دا د الله فضل او کرم. او نور نعمتونه او خو د شمیر نه زیات دي. وان تعدوا نعمت الله لا تحصوها ان الانسان لظلوم کفار. قرآن شریف کې الله فرمایي که زما نعمتونه شمیرلی نشي، خو انسان ډېر ظالم دی او ډېر ناشکره دی. د هارون الرشید بادشاہ دربار کې یو بزرگ سړی ناست یو نیک انسان. هارون الرشید اوبه غوښتې، یو اوبه راوړی، نوکر والا اوبه راوړی. اوبه چې څنګه راوړی او هارون الرشید په دې خپل لاس کې واغېشتې، دا بزرگ چې ورسره ناست سلیمان ابن حرب رحمت الله علیه، لوی د حدیث و عالم هم دی او بزرگ هم دی. هغه سلیمان ابن حرب رحمت الله علیه هغه ورته وایي بادشاه سلامت لږ صبر وکړه اوبه مه څښه. هارون الرشید نیک سړی، هغه مجلس کې به دا بزرګان او نیکان خلک ناست و عالمان. امام ابو یوسف رحمت الله علیه غوندې سړی د هغه قاضي القضات وی اوبه مه څښه، هغه لاس نیس کلی ورته وی بادشاه سلامت یو تپوس ته نه کوم، وی چې ته تږې شې اوبو ته دې ضرورت پیښ شي او ډېر زیات تږې او چرته م اوبه نی، صرف دقه یو ګیلاس اوبه درته میلاویږي، نورې نه میلاویږي. دغه یو ګیلاس اوبه درته میلاویږي، نورې چرته اوبه نی.
نو دا ګیلاس اوبه که ته په بیالې په 100 پیسو به والې ځکه نور اوبه شته او دغه اوبه چې تا ته میلاویږي خرڅی یې در باندې وی نیمه بادشاهي به ورکم دا ګیلاس اوبه وپې والې وی ښه بادشاه سلامت چې په نیمه بادشاهي دا ګیلاس اوبه والې او دا اوس کې او دا دې په دا خېټه کې بندي شي او بار نوځي د ګردو بیماری شي مثلا او در باندې راشي چې خدای متیازې مې بندې لري او متیازې مې نه دي او یو حکیم درته وایي چې ما سره علاج شته او هغې حکیم سره علاجي بل چا سره نه او هغه حکیم در نه پیسې غواړي چې ماله پیسې راکړه دا متیازې در نه وباسم نسخه درته لیکم ګلې نه نو څونه دولت به هغه حکیم له ورکړي چې هغه ګیلاس اوبه در نه په متیازو کې وباسي وی دا نیمه بادشاهي به نورم ورکم وی ښه بادشاه سلامت پته ولګېده چې ستا د دې ټولې بادشاهۍ قیمت یو ګیلاس دی اوبه دي یو ګیلاس اوبه که درته نه میلاویږي نیمه ورکې خو چې ویخلې پې او بیا چې دا ګیلاس خېټې ته لاړ شي او در نه نوځي نیمه بادشاهي بیا ورکې چې د اوبه در نه وځي نو د اوبو پیدا کېدل دا بیا د الله نعمت او بیا د اوبه چې د خېټې نه وځي دا ډېر لوی نعمت ته پروردګار ګنې د چا چې تشي متیازې بندې شي یا غټې متیازې بندې شي ورشئ تپوس وکړئ پړپوس څه شی دی پړپوس د انسان په وجود کې پړپوس چې څاروی خلک حلال کی نو پړپوس یې نه خوري سپو ته اچوي داسې ده که نه سپو ته خلک پړپوس اچوي دا اینه وخوري زړه م وخوري خو پړپوس داسې یو شی دی چې خلکو ته ځان په خوراک بدې ښکاري اکثر په دې قصابخانو کې پړپوس خلک سپو ته اچوي سپي یې خوري او ما ته یو سړي خبره کوله پړپوس یې خراب و امریکې ته یې وړو چې پړپوس وله بدل کړي د پړپوس بیماری و امریکې ته یې وړو چې پړپوس ورته بدل شي ډاکټرانو ورته وی 2.5 کروړه روپۍ د پاکستان موږ سره کېده 2.5 کروړه روپۍ دا مخکې داخلې کا دا ستا فیس شو ښه نو پړپوس سره به څه کوې وی نه پړپوس داسې که چرته چا په امریکا کې اکسیډنټ وکړ او هغه د اکسیډنټ نه مړ کېده ستا عمر او د هغه عمر برابر و ستا ګروپ د وینې او د هغه ګروپ برابر و او هغه خپل پړپوس وبخه چې دا چاته بل چا ته وبخې نو هغه پړپوس به موږ راوالو د هغه نه تا ته به ولګو داسې نه شي لګېدی چې کوم سړی په خپل مرګ مري د هغه نه تا ته موږ نشو منتقل کولی چې ستا او د هغه د وینې ګروپ برابر نه بیا دله نشو در کولی که هغه یې ونه بخي نو بیا دله موږ نشو در کولی که ستا او د هغه عمر برابر نه بیا دله نشو در کولی وی ما وی چې دا 2.5 کروړ روپۍ داخلې کم او چېرته زه مخکې مړ شم یا دا سړی چې ته پیدا نشي بیا به سي وی دا دې لاړی یو ځل دې داخلې کړه دا ختمې ما وی د پړپوس قیمت چې خلک یې سپو ته چې 2.5 کروړ روپۍ شو هغه علاج او امریکې ته تلل او هلته په هسپتال کې پاتې کېدل او د مریض هغه باقي خرچه پې د پاسه ده یو پړپوس ته وګوره الله دله څومره لوی نعمت د 2.5 کروړ روپو خدای یو پړپوس الله درکړی زړه ته وګوره خراب شي یا نقصان پکې پیدا شي خلک وایي ټول جایداد به ورکم ټوله پیسه به ورکم خو چې زما د بچي دا زړه ټیک شي کوي داسې که نه کوي اینه خرابه شي لکه دا هیپیټایټس بیماري ده او دا تور زیړی دی وایي چې زما دا ټول دولت دې ختم شي خو چې زما د بچي دا بیماري ختمه شي وایه که نه الله څومره نعمتونه درکړي دي تا دا سترګه چې ته رپې ګاډي ته هغه شی نه لګېدلی وی پر ورته وایي که څه ورته وایي دا د له خدای درکړي دا باڼه که دا باڼه دې نه وي او په معمولي چې د هغه ځای نه حرکت وشي څه دوړه ستا سترګې ته لا را رسېدلي هم نه چې ستا سترګه قدرتي بنده شي قدرتي خوره که دا باڼه دې نه وي یا دا روزې دې نه وي او دا سترګې دې واضح وي لکه د کپ په شانتې نو ټولو سترګې به یې د دوړو نه ډکې بیا به دې څه کوه یو حکیم ډاکټر نه مې تپوس وکړه مې دا سپېمو کې ویښته وي په دې کې مولوي صاحب دا الله لوی لوی حکمت دی مې څه دي وی دا ګوره دا څومره ګرد غبار او دا ګن خو دا ویښته را منې کوي که دا نه وي دا خو به برتلی ته پوزه سون کا نو هغه چې څومره ګن دی هغه د ګن په شکل کې واپس روځي او شریعت درته وایي ښه پوزه سون کا او هر ځلې اینځه دا د الله فضل او د الله کار یو غاښ چې دی خراب شي په څونه پیسو ځان له بیا مصنوعي غاښ اخلي په دې چشمو موږ څونه پیسې لګو دا د الله نعمتونه دي نو ان تعدوا نعمت الله لا تحصوها که د الله نعمتونه شمیرلی نشي ان الانسان لظلوم کفار خو انسان ډېر ظالم دی او ناشکره دی دا هغه وینځې مثال دی دا هغه غلام مثال هم دی یو غلامو نو مولا سره مولا به هغه مالک به د غنمو ډوډۍ خوړه د چڼکڼو د معدې او دله به بې چڼه اولو ډوډۍ ورکوله
نو دی ورسره تنګ شو. مولا ته ما خرڅ کړه بل چا ولې؟ وی ته د معدې ډوډۍ خورې او ما له بېچڼو ډوډۍ راکې. هغه وی ښه خرڅ یې کړه. چې په بل مولا خرڅ کړه نو هغه به بیا په خپله د بېچڼو اوړو ډوډۍ خوړه او دله به یې د بورې ورکوله. وی ما خرڅ کا نو خرڅ یې کړه. نو چې خرڅ یې کړه نو هغه به بیا ډوډۍ خوړه خپله او دله چې بس پیدا شو ور به یې کړه او که پیدا به نه شو نو ناره به یې تېره کړه. هغه ته وي مهرباني وکړه ما خرڅ کا. نو په بل مولا یې خرڅ کړه. نو چې بل مولا باندې خرڅ کړه نو هغه به ورته وي داسې کار به کوې چې ته به دلته ناست یې. پخوا به دې جوماتونو کې هغه ډیوټ پېژنې که نه؟ یو لرګي به په هغې به یې ډیوه د پاسه ایښودې وه یا شمع پې د پاسه پرته وه. نو دې به یې ځان ته کېنولو دا غلام او هغې مولا به له په سر د پاسه ډیوه ایښودې وه. وی ته به کېنې رپې به نه، ته زما ډیوټ یې ډیوټ. ډیوه به یې له په سر د پاسه ایښودې وه، هغه به هغه خپل کار کو. نو چا ورته وی سوال نه کوي چې ما خرڅ کا. اوسه پورې خبرې سوال کو چې ما خرڅ کا، اوس سوال نه کوي. وی دا حالت راله ښه دی. وی هسې نه په داسې ظالم مې خرڅ کي ده خو لا باتی په ډیوې ښودېله او زما د سر د پاسه بلیږي چې هغه وي سترګه وازه کړه چې د سترګه کې درته باتی کېده. بیا به څه کوو؟ موږ ناشکره قوم یو. الله یې زموږ په زړه کې شکریه پیدا کړي. مال خدای درکړه، ډوډۍ خدای درکوي، عزت الله درکړی دی، بچي الله درکړي دي، مسلماني الله درکړې ده، حیا الله درکړې ده، جومات خدای درکړه پکې الله ته خپل لمونځ کوې او په دې ژبه د الله ذکر کوې او د خپل ښکلي پیغمبر باندې په دې خپله ژبه درود شریف وی. اللهم صل څومره خوند کوي او لا اله الا الله ویل څومره خوند کوي. لیکن قسم دې موږ د الله شکریه ادا نه کړو. شکر څه ته وایي؟ شکر به په څه کې؟ شکر دې ته وایي وروڼو، د شکر چل درته وښیم چې چا د سره خو کړل د هغه احسان را یاد کړي او د هغه تعریف وکړي. د هغه احسان را یاد کړي او د هغه تعریف وکړي او د هغه تابعدار جوړ شي. لکه مثلا ما له یو سړي ډوډۍ راوړه نو زه د هغه احسان را یاد کړم چې ده خو ما له ډوډۍ راوړه او تعریف یې مو کړم چې وروره ډوډۍ دې راوړه خدای سره ښه وکړه. او که د هغه چا تاجت پېښ شو او ما ته څه کار وي نو زه بیا هغه خبره منم. ولې؟ که هغه ډوډۍ را یاده نه کړې نو بیا هم شکریه نه شوه، که تعریف یې ونه کړې بیا هم شکریه نه شوه. او که تا له هغه ډوډۍ در کوي او ته د هغه ته وایي دا کار را سره وکړه او ته ورسره نه کوې نو دا تا ناشکري وکړه. دقه رنګې رب العالمین موږ سره احسانات کړي. نو د الله د احسانات ځان ته یادول چې خدای ژوند، عزت، روغ صحت، مسلمانی او دا د دنیا نعمتونه دا ټول تا را کړي دي. او خدای تره دې قادر بادشاه مالک په یو سکند کې رانه ګورې غشتیم شي او بیا د الله تعریف وکړي چې الحمدلله ووایې. دا د الله تعریف چې خدای ثناګانې تا لري. سبحان الله، یا خدای ته د هر عیب نه پاکې. الله اکبر، خدای ته ډېر لوی. لا اله الا الله، خدای د عبادت لایق ستا ذات نه بغیر بل څوک نشته. ګوره دا د شکر طریقه شو. یا شکر په اندامونو کې الله ته منځ وکړي، یا شکر په پیسو کې لکه صدقه ورکړي او بیا د الله تابعدار الله وي دا کار وکړه دا منځ وکوې ښه، الله وي دا صدقه زکات ورکړه او ته وایې ښه. دا درې خبرې شکریه شو. د نبی کریم صلی الله علیه وسلم صحابه کرام دي او صفه کې به ناستو فقیران صحابه کرام. ابا داسې و چې جامې به د خوارانو نه وي نو یو بل سره به نږدې ناست و چې عورت هم چېرته ښکاره نه شي. دغه فقیران طالبان یو ځل راغلل نبي علیه السلام ته کېناستل د الله رسوله. دا مالدار خلک خو زمونږ نه ډېر مخکې شو الله ته، ځکه هغوی صدقې ورکوي زمونږ صدقه وس کې نشته، هغوی زکاتونه ورکوي زمونږ هغه وس نشته، هغوی خلکو سره امدادونه کوي زمونږ هغه وس نشته، زمونږ خو جامې نشته، شلېدلې جامې هم دي. نه خو موږ نه الله ته مخکې شو نو خدای د الله رسوله موږ ته داسې څه شی وښایه چې موږ پې الله ته نږدې شو. نو ګوره نبي علیه السلام مبارک ورته څه ښایي؟ زه کله سوچ کوم د انسان عقل پکې کار نه کوي. ورته وایي 33 کرته سبحان الله وایه، 33 کرته الحمدلله وایه او 34 کرته الله اکبر وایه. نو عقل دلته حیران په دې وي چې دې غریبانانو سره خو سم نشته او دا خو د شکریه الفاظ دي. شکریه خو خلک الا ادا کوي چې څه نعمت وي که نه. نبی علیہ السلام ته پته وه چې په دې فقر به هم دوی د الله شکریه ادا کوي، په دا جامه چې نشته بیا به هم د الله شکریه ادا کوي. ایمان الله ورکړی دی. د پیغمبر علیه السلام صحابه دي، هغوی وی سبحان الله هغې باندې شروع کړه. 30 کرته د هر مانځه نه پس سبحان الله
3 کړه الحمدلله او 4 کړه الله اکبر. چې ته مالداران دوی په پټ وي چې هغې رانه خبر نه شي، ځکه هغوی مالي صدقې کوي، موږ به په دې ځان الله ته نه دي چې ته هغې خبر شو، چې هغې خبر شو هغې په دې شروع کړو. دی راله نبي علیه السلام ته وي د الله رسوله مونږ خو وی چې مونږ به د هغې نه ځان الله ته مخکې کړو او هغه تسبیحات به وایو، اخو هغه مالدار هم پې شروع کړله، نه هغې دام وایي او صدقې هم ورکوي او مونږ خو دا وایو نور هم څه نشته. وی ذلک فضل الله یؤتیه من یشاء. اوس څوک هم دا خو د الله فضل دی. نو ګوره روره که مال د سړي دولتي بیا یې وایه د الله شکر ادا کوه، او کنی دا روغ صحت او مسلماني خو دار چا شته، د دې نه د الله لوی نعمت بل نشته زما روغ. نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي وی چې اوګیم اوږد حدیث دی خو وخت کم دی مختصر بکم، وی چې کله زه اوګیم یو ورځ چې اوګیم او یو ورځ موړ یم په دې ډېر خوشحاله تپوس دې کېږي د الله رسوله دا ولې؟ وی چې کله اوګیم او نار یم نو الله به رایاد شي فاذکروني اذکرکم، او چې کله موړ شم او ډوډۍ خورم نو د الله د دې نعمت شکریه به ادا کم، الحمدلله به ویم، بیا به د خدای حمد ادا کم. نو په لوږه به الله یادېږي، او چې کله موړ شم د الله شکر به ادا کوم، د الله حمد به ادا کوم، دواړه مې ګټه شوه. نو پروردګار دې مونږ له د شکریې توفیق راکړي.